او زمونږ اکثر صحیح کم بچي زمونږ هغه ته جمعات ډېر وخت لري مدرسه کې وخت لري کنه او چې سبق وي مونږ لري کومه دا بس ټول لګیا دي مزدوري کې ابل دکان سنبال کړي ابل هغه منډي سنبال کړي ابل پلان کې کار کې پلان کې روزګار کې دا ظالم ته جمعات کې ناس ته بس تیار اخري او تیار اسکی زمونږ دا سوچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کیسه کې قصه یاد شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سړی راغی یا رسول الله زما ضرورت تاسو شپه ورځ ناشي قران او حدیث دکې او موږ ټول ډونه کار کوو یا رسول الله دا اپریدا ځکه زمونږ د کاروبار او د پلان کې دا خرابي نبی صلی الله علیه وسلم ډېر سخت غوسه ورله نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دا تاسو چې کوم رزق الله جل شانو درکې دام د دې سړي د برکت درکې کوم جمعات کې ناشته دا سړی نه کنه الله جل شانو تاسو هم ذلیل کړي دا چې یو تاسو ته خیال کړی کنه زما د تجربه خبره ده ځینې کورونه داسي چې هغه انسان هغه خامخا یا په تبلیغي سفر کې چلیږي یا چې په مدرسه کې یا چې په جمعات کې د دې لپاره چې الله جل شانو په ټول کور باندې سوګي رحم کوي او ټول کور هغه برکتي شي دی یو انسان دا وجنه او ما کتلی چې ټول بیا کور ته یو ځای راغلي دي بیا په مالی مشکلات راغلي یا په صحت مشکلات یا اتحاد خراب شي نو خلک داسې کوي اعتماد والے مسلمان هم دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه او زما د بچی ذهن سازي کې دا تخنه کې او ته بوډۍ د خپکیګه مو استاد بچی له سونه تنخواه ورکې دوی دونه ولا ورکې زبر دې په ډبل ورکوم دلته سبق لرالېګا امام ابو حنیفه وی ټیک ته استاد سره وی امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبره کوي بچیا چې تکله قران او حدیث وې کنه اته کله دین زده کې یو ورځ براشي چې تب د بادشاه سره ناس ته په تخت باندې او د خلکو فیصله وکړي او دویمه خبر دا چې تب د اغي سره د پستو او د بادام فالودي خوري وسغه چې دا پستو د بادام د فالودي دا پکې شي